ترڅو پورې د دغه سیاستدانانو بچي ستا او زما د بچي سره په یو ټاټ باندې ناستې نه کړې سوال نه پیدا کېږي چې د دې ملک نه کرپشن ختم شي. دوبۍ کې چې کوم میټینګ روان دی نو ډېرو ملګرو میسیجونه کول چې نوید بی د دوبۍ په میټینګ کې څه چلو شو. نو نن در سره شریک کوم ملګرو چې د دوبۍ په میټینګ کې څه وشو. بل طرف د ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومات دي حامد میر څه ډېر عجیبه الفاظ د عمران خان په باره کې استعمال کړي وو. عمران خان د هغې حوالې سره څه وایي ډېر اهم ترین اپډیټ در سره شریک کوم خو ویډیو به د اخرې پورې ګورئ او کمنټس کې به را سره رایې شریک کوئ چې کوم دوبۍ کې میټینګ وشو او تاسو سره ما کوم تفصیلات شریک کړل آیا دا تفصیلات ټیک دي او که نه. راځو د نن ورځې اهم ترین اپډیټ ته اول خو څومره چې هم اوورسیز پاکستاني دي ما ګوري ما خوښوي زما آواز ورته رسي نو هغې ټولو ته د غټ اختر دغه مبارکه ورځ ډېر زیات مبارک شي. اول خو شیخ رشید صاحب چې کوم د آی ایم ایف قصه روانه ده نو د هغې حوالې سره د سیټ کې تاسو ته ښکاري شیخ رشید صاحب وایي چې را روانې کومې 48 ګنټې دي نو په هغې کې به پته ولګي چیرې آی ایم ایف شته او که نه شته. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو چې په عوامو باندې هغه د مهنګایۍ بمونه راوریږي د آی ایم ایف چې کوم شرطونه نو هغه خو پوره شو خو لا آی ایم ایف دې ته نه دی جوړ چیرې پاکستان ته قرضه ورکړي. نن او سبا ورته کوي ملګرو په دې کې یو ډېر غټ راز پټ دی چیرې آی ایم ایف ولې پاکستان ته قرضه نه ورکوي. نو انشاءالله په هغې باندې به بیا یو تفصیلا ویډیو وکړو. بل طرف د ملګرو د لطیف کوسا په کور باندې چې کومې ډزې شوې وي نو ویلی کېږي دا چې یاره هغه مجرم ګرفتار شو. نو مجرم دغه اقرار کړی دی چې زبیر نیازي یاد کړی دی چې یاره یو سیاسي چې کوم کس دی نو هغه ماله د لطیف کوسا په سر باندې 10 لاک روپۍ راکړی وي. په هغه 10 لاک روپو کې ماته صرف اور صرف 1 لاک روپۍ میلاو شوي دي او نور ورته لا قرض دي. عمران خان چې کوم بیان ورکړی دی ملګرو حامد میر چې کومې خبرې کړې وي چې یاره عمران خان سره هغه کار روان دی چې کوم د ضیا صاحب سره شوی نو په هغې باندې عمران خان ډېر عجیبه رد عمل او ډېر عجیبه الفاظ مخې ته راوړي دي. څومره چې هم د پی ټي آی ورکران دي نو هغوی ته زه وایم چې ډېر عجیبه لیډر د الله جل شانه درکړی دی ځکه چې عمران خان حامد میر ته دا جواب ورکړی دی چې یاره څه به راسره کوي د مرګ نه علاوه راسره هېڅ هم نشي کولی مړ به مې کي مړ مې دي کي. نو دا هغه لیډر دی ملګرو چې خپل بچي خو قربان کړي دي خپله ښځه قربان کړې ده خپل د عیش او د آرام چې کوم ژوند دی نو هغه قربان کړی دی صرف اور صرف په دې یو لفظ باندې چې میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے مرګ او ژوند چې کوم دی نو هغه زما د پاکستان دپاره دی. نو هغه وایي چې نور به راسره څه کوي هغه چې کوم عیش او د آرام ژوند و بچي و هغه قرباني خو ما ورکړې ده خو واحد دغه یو قرباني پاتې ده چې هغه د مرګ ده هغې ته هم هغه غاړه کېښوده. الله جل شانه دې په دې ملک باندې خپل رحم او فضل وکړي ځکه ملګرو چې یو داسې لیډر چې هغه د عوامو لیډر دی هغه د عوامو خوښ دی 80 او 75% چې کوم خلک دي نو هغه د عمران خان سره ورسره دي. د هغه کس خلاف کومه کاروایي روانه ده نو هغه تاسو ټول کتلی شئ. اوس راځو ملګرو په دوبۍ کې چې کوم میټینګونه روان دي نو د هغې حوالې سره خو دغه یو خبره زه ستاسو سره شریک کوم چې دا ویلی کېږي چې 27 دي که 28 کم کسان دي نو هغه په دغه میټینګ کې موجود دي. په دې کې زاړه چې کوم سیاستدان دي نو هغه هم موجود دي نوي چې کوم سیاستدان دي نو هغه هم موجود دي. نوي هم تاسو پیژنئ او زاړه هم تاسو پیژنئ چې دغه کوم ګروپ دی نو اول خو د دوی میشن دا دی په دغه میټینګ کې دغه خبره ډسکس کېږي چې یاره عمران خان د مخې نه څنګه لر کول دی. د عوامو په زړه کې خو د محبت سوال نه پیدا کېږي چې دوی پیدا کړي ځکه ملګرو چې تاسو حالات کتلی شئ د آی ایم ایف چې کوم شرطونه دي نو هغه منلی کېږي د عوامو هېڅ خیال نشته دی. 22 کروڑ عوام ملګرو کوم چې د پاکستان عوام دي د 22 نه د 25 کروڑ پورې پاکستاني یادېږي چې دا په پاکستان کې دي الحمدلله. د 22 کروڑ عوام د پلسټک د ګوتۍ نه واخله او ورپسې داسې ځئ د غټ څیزه پورې په دې کې چې کوم ټیکس دی ملګرو نو دا څوک ورکوي دا 22 یا 25 کروڑ چې څومره هم عوام دی د پاکستان نو دا خلک ورکوي دا خلک یې ورکوي ملګرو خو په دې باندې بیا مزې څوک کوي دغه یو څو کسان چې کوم تاسو کتلی شئ چې دا په دقیقو پیسو باندې مزې کوي. د 22 یا د 25 کروڑ عوامو فیصله ملګرو نه په ووټ باندې کیږي
نه په سپورټ باندې کیږي ځکه چې سپورټ د چا سره دی تاسو ته پته ده دغه سپورټ به اوټ چاله ورکوي تاسو ته پته ده نه په اوټ باندې دغه فیصله کیږي نه په سپورټ باندې کیږي دغه فیصله ملګرو په لندن او په دوبۍ کې کیږي مونږ به څنګه بې روزګاره کیږو مونږ به څنګه د لوږې نه مرو څنګه به زمونږ ماشومان د سکولونو نه پاتې کیږي څنګه به په هوټلو کې نوکریانې کوي څنګه به ملګرو په دې اختر کې ډېر پلاران خپلو بچو ته کوکسترګي کیږي چې هغوی له به پیزار نشي اغوستی جامې به ورله نشي اغوستی څنګه به هغه پلاران دا اختر په سرو سترګو باندې تیروي دا فیصلې په دوبۍ کې روانې دي دا فیصلې په دوبۍ کې روانې دي چې موږ به څنګه خپل نوسي او کړوسي ځکه چې بچي خو په موږ باندې هغې مقام ته ورسول چې هغه تاسو کتلی شئ خو اوس د خپلو نوسو او د خپلو کړوسو فکر دی د دې خلکو سره چې څنګه به د دې عوامو نه موږ پوستکې اړو او هغې خپلو نوسو هغې خپلو کړوسو ته به ژوندونه په سهولت کوو څنګه به موږ دغه نوسي او کړوسي په دې عوامو باندې حکمران کوو خو دلته د هغې خلکو سوچ څه شو چې هغه دا سوچ نه کوي چې ولې د پاکستان فیصلې په دوبۍ کې کیږي ولې پاکستان کې دغه فیصلې نه کیږي ولې دا فیصلې په لندن کې کیږي دا ولې په پاکستان کې نه کیږي ولې د عمران خان په شان دا الفاظ مخې ته نه راوړي چې زما مرګ او ژوند په پاکستان کې دی زه که مرم نو په پاکستان کې به مرم که زما ژوند وي نو هم به په پاکستان کې وي چې کومې پیسې ما بهر اړولې دي په سعودي عرب کې د نواز شریف میلونه دي په لندن کې پلیټونه دي نن ولې دا فیصله نه کوي چې دغه هر څه زه خرڅوم زرداري ولې دا فیصله نه کوي چې دغه هر څه زه خرڅوم او راوړم یې دلته پر خپل وطن پاکستان کې په خپل فیکټرانې جوړوم او د پاکستان عوام پکې نوکران کوم په سعودي عرب کې د نواز شریف میلونه دي پاکستانیان پکې نه پرېږدي څه شو د دغه پاکستانیانو ضمیرونه چې هغه نه راپاسي چې دا سوچ نه کوي چې ولې د پاکستان فیصلې په دوبۍ کې کیږي ولې په پاکستان کې نه کیږي شته داسې کس چې هغه دا تپوس وکړي د هغې خپل لیډر نه چې هغه نواز شریف ته لیډر وایي هغه زرداري ته لیډر وایي دې نورو ته لیډران وایي شته داسې تاسو کې ځوان چې تپوس د دقې خلکو نه وکړي چې تاسو زموږ د مستقبل فیصلې څنګه په دوبۍ کې کوئ ولې په پاکستان کې دغه فیصلې نه کوئ ولې دا میټینګونه په پاکستان کې نه کوئ ولې تاسو په بهر ملک کې خپل اخترونه مناوهئ ولې دلته موږ ته ژوند عذاب کړی دی او تاسو هر ټایم ایسي ته پراته یې ستاسو بچي مزې کوي زما بچی نن په سکول پسې وړون کوڼ شو زما بچی په هوټل کې نوکري کوي ستا بچی ولې مزې کوي ستا بچی ولې زما د بچي سره په یو ټاټ باندې نه کینی په سرکاري سکول کې ولې سبق نه وایي چې تر څو پورې د دغه سیاستدانانو بچي ستا او زما د بچي سره په یو ټاټ باندې ناستی نه کړی سوال نه پیدا کېږي چې د دې ملک نه کرپشن ختم شي سوال نه پیدا کېږي چې دا ملک ټیک شي چې تر څو پورې زه چې څنګه په هسپتال کې شرمېږم او کړېږم او په قطارونو کې ولاړ یم چې تر څو پورې دا سیاستدان را سره په قطار کې نه وي ولاړ زما د الله په ذات باندې قسم وي که دا ملک ټیک شي د سیټ کې دا ویډیو وګورئ دا د لاهور یو اسپتال دی اوبو ته پکې وګورئ نرسانه به درته پکې ښکاري د دې نه به ته اندازه لګي چې دا اسپتال دی والله علم په لاهور کې دی خو په پنجاب کې په دغسې اډونو کې دی نن د پی ډي ایم د هغې وزیر اعظم په موږ حکمراني ده چې تاسو به غالبا کتلی وي د عمران خان په حکومت کې چې دې سړي به د پلسټک هغه کپړې اچولې وي او خلکو سره به په باران په اوبو کې ولاړو نن ولې ورته دا نه ښکاري موږ هغه قوم یو ملګرو چې په قوم خو یادېږو 25 کروڑ 22 کروڑ عوام خو یادېږي خو موږ هغه قوم یو چې زموږ دومره حیثیت هم نشته دی چې زما د مستقبل فیصله دی په پاکستان کې وشي نن دغه خلک په دوبۍ کې زما او ستا فیصله کوي نو په دوبۍ کې چې نور هر څه روان دي خو هغې د منځ نه هېڅوک هم نه دي خبر که په واضحه تاسو ته څه ښکاري دغه اسم نه دي دا هسې فضول خبرې دي چې کومې خبرې هلته روانې دي نو زما په دې خبرو باندې سوچ وکئ همدغه فیصلې روانې دي او دغه فیصله روان ده چې عمران خان به څنګه د مخې نه لرې کړو دغه د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هغه مې ستاسو سره شریک کړل ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې ټول ملګري د دغه اپډیټ نه خبر شي چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې یو پاکستان زنده آباد مسلمان زنده آباد تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي الله پامان